یو انکشاف درته کوم چې تاسو د کم ځای نه بیا تصدیق کوئ نو ویې کوئ. لکه څنګه چې تاسو اورېدلي دي او تاسو ته موږ هم ویلي دي چې بل ورځ مقبوضه کشمیر ته د هندوستان رافیل الوتکې راوړېدلې وې چې دا د فرانس جوړې دي او دا په خصوصي توګه په ډېرو زیاتو پیسو باندې د فرانس نه هندوستان اخیستې دي او هغوی نن سبا ډېر زیات په دې باندې خلک هم په دباو کې راولي چې موږ سره رافیل تیاری دي، موږ سره رایفل جزونه دي او دا به پاکستان F-16 تباه کړي، دا به پاکستان JF Thunder تباه کړي او دې مقابله پاکستان نشي کولی. داسې کار وشو چې بیګانه بله شپه په مقبوضه کشمیر کې دوی د هغې ټیسټینګ کوو د رافیل جزونو کوم چې 40 جزونه ولا فرانس ورکړي دي په ډېرو زیاتو پیسو باندې، خو لا تر اوسه پورې چې په یو جنګ کې استعمال شوي نه دي. دا به ړومبې ځلي که فرض کړو جنګ شروع شو په دې کې رافیل الوتکې استعمال شوې د فرانس جوړې د هندوستان د اړخه نه، دا به ړومبې ځلي په جنګ کې به پته ولګي چې دا څونه صلاحیت لري او که نه لري. F-16 خو ډېره زیاته استعمال شوي دي په مختلفو جنګونو کې، د امریکې د اړخه، د نورو ملکونو د اړخه، د ترکیې د اړخه. دغه شان JF-17 هم اذربایجان استعمال کړي دي، دغه شان په برما کې استعمال شوي دي. نو دا خو پته لګېدلې ده چې د هغې جنګي صلاحیت سره، خو د رافیل لا پته نه لګېدلې. مقبوضه کشمیر کې چې کله هندوستان دغه 4 جزونه راوالوزوله چېرې موږ وګورو چېرې دا پاکستان جاسوسي وکړي او د پاکستان د آزاد کشمیر تصویرونه واخلي او دغه ځای کې حالات وګوري او بیا ټیسټینګ موشي او دا واپس بیا مونږه راولو. مسله دا شوه او دا ډېر یو عجیبه شانتې خبره ده. ګوره د چا هم دا توقع نه کېده چې پاکستان لا داسې سیسټم هم لري. دا رافیل الوتکې چې څنګه د پاکستان سرحد ته رانږدې شوي دي، نو خیر کله چې ورپسې د پاکستان الوتکې پاسېدې په هغوی خو به خامخا بیا تښتېدې، ځکه چې هغوی سره یو بله مسله وشوه. کیدای شي تښتېدل هم نه وي او کیدای شي یو ټونګه ټونګه د پاکستان الوتکو سره کتل هم وه، خو مسله دا وشوه چې دې ځای کې د پاکستان چې کوم لاندې جزونه ولاړو یا کوم ټیکنیشنز چې د پاکستان د آزاد کشمیر په پوله باندې ولاړ دي، نه پوهېږم چې دا آلات هغوی د کوم ځای نه را پیدا کړي دي یا د پاکستان ځینې الوتکې دي چې په هغې کې دا یو سیسټم دی چې هغه تقریبا د 25 کیلومیټر نه تقریبا د 150 کیلومیټر نه د رافیل جزونو چې کوم کمیونیکیشن سیسټم دی هغه هیک کړی دی. کله چې هغې د کم پایلټان ناست هغوی کتلي دي چې بوی زموږ کمیونیکیشن سیسټم هیک شو، کار نه کوي. نو هغوی سره 2 لارې وې، که په داسې حالاتو کې هغوی پاکستان ته راوړېده نو هغوی چاته دا هم نشو ویلی چې موږ په غلطۍ راوړېدو موږ ته څه مه وایه، پاکستان به ویشتې دغه 4 واړه الوتکې. هغوی بیا صرف دونه کړي دي چې سټیرنګونه راته لاک نشي، نو هغوی جزونه واپس د مقبوضه کشمیر چې کوم هوایي اډې دی هغې ته رسولي دي. نو ظاهره خبره ده چې هغوی خو ډېر فیسیلیټیشن ورکړي چې جزونه واپس راړه او په طریقه باندې بیا ولا په لاسونو ماسونو اشارې ورکړي او دغه جزونه بیا راکوز کړي. خو په اصل کې اوس دا د پاکستان ایرفورس نه د دې تاسو تصدیق کولی شي او د مختلفو ذرایعو نه تصدیق کولی شي چې پاکستان دا کمال هم وکړه چې د رافیل جزونو کمیونیکیشن سیسټم هیک. اوس دغه 40 الوتکې چې هغوی راوستې دي د فرانس نه په اربونو ډالرو باندې او هندوستان دا وایي چې زه به جنګ په رافیل الوتکو باندې کوم، نو دا خو پاکستان توړ روغ کمیونیکیشن سیسټم چې ته یو شي له جام کې دا خو نن سبا د ټکنالوژي زمانه ده، نن سبا خو هر یو شی په ټکنالوژي باندې چلېږي، دا سره تورو جنګ خو نه دی. نو دا یا به خیال لکه رافیل خو لاړه فیل شو، خبره ختمه شوه. اوس څه خوی پاتې دي او میک 21 پاتې دي. دا خبره هم یاده ساتئ چې کله د ابینندن میک 21 جهاز د پاکستان ایرفورس راغورځوی نو په هغه وخت کې مو د میک 21 چې پاکستان راغورځولو نو د ابینندن د جیس کمیونیکیشن سیسټم پاکستان هیک کړو او هغه په دې نه پوهېده چې زه دې وخت د پاکستان په حدودو کې مو که د هندوستان په حدودو کې او چې راوړېده نو د پاکستان الوتکو بیا وویشته او ابینندن هر چا ته پته ده هغه چا چې قید کړو هغه اوس ابي اندر دی خو ابینندن بیا خیر دی واپس ورکړ هغه په هندوستان کې د نو دغه شانکار بیګا نه بله شپه رافیل الوتکو سره شوی دی. نو مودي له پکار دی چې اوس خو ډېر سوچ کوي.